خو چې کله د جهاد حکم رالو صحابه هو اولنا زړه ولا را پړسولیو د مشرکانو کفارو نو د جهاد چې بیا د وی کم انداز وکنه هغه انداز تاسو وګورئ حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله عنه مبارک راضی د احد په میدان کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د تیرونه راوړېدل چونکه کمانډرو ټول مسلمانانو مشر کمانډر لیډرو نو دا وی دا کوشش و چې دا پیغمبر نعوذ بالله دا ول قتل کو نو د دې به حوصله ختم شي دی په خپل دا میدان پرېږدي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ټولو کفارو نظر او تیرونه به نبی علیہ السلام پسې راوښتل او طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د خپل ځان پروا نه وکړي او د نبی علیہ السلام د دفاع لپاره ولاړ علماء لیکلي دي چې 75 یا 85 تیرونه بدی سینه باندې وخوړل چې کم تیر براتلو نو کله به وت لاس مخ کې کو کله به وت د بل لاس مخ کې کو کله به وت سینه مخ کې کړه چې نبی علیہ السلامونه لګي تیر ته خپل ځان مخ کې کولو نبی علیہ السلام دفاع به کوله در دې پورې چې لاس په مخ کې کولو دا یو لاس شل شو بل لاس په بیا تیر ته نیولو ابل لاس شل شو د نبی علیہ السلام دفاع نه وپرې غوسته دومره عجیبه قربانی چې نبی علیہ السلام د زبان مبارک نه یو څو کلمات وروتل اوجب طلحه په ځان باندې جنت واجب کړو خامخا به جنت ته ځي ټول صحابه به جنت ته ځي رضی الله عنهم ورضوا عنه اخو دې د پاره فیصله شوه د دنیا کې خو بعض صحابه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک نه په میدان جنگ کې دا الفاظ وتی دي اوجب طلحه په ځان باندې جنت واجب کړو دا سه بسوکو کی خپل لیډر د پاره خپل مشر د پاره ځان قربان کی او بیا د دوانو جهانو سردار د پاره د صحابه قربانی به مثال ده نه بچرته مخ کې د څه شوی نه بچرته د قیامت د ورځې پورې د څه څوک را پاسي او د خپل لیډر د پاره بزان قربان کی نو صحابه کرامو مثال د دې وجنا حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مم ماتا ولم یغزو څوک چې مړ شو او د جهاد نه کړي غزای نه کړي او پزړه کې د جهاد اراده نه ما تعالی شعبه من النفاق دا سړی به منافق وي وردا حدیث څومره سخت وعید دي چې زمون پزړه کې د جهاد مینم نه دا څنګه مسلمان کې دي شي 500 نه زیات آیاتونه د جهاد باره کې راغلي دي نن کومه مجاهد وینو نو ګيري والا یا غټ پټکی والا وینو دا دهشتګرد دي او کنا ګيره خړلې ته دا اسرائیل په صورت کې را پاسي او پمون باندې حمله کوي نو هغه تمون دهشتګرد بیا نه وایو خو کو یو مسلمان د کلمې د سربلندۍ لپاره جهاد کوي او ځان فدای کوي ځان قرباني کوي هغه وی دي دهشتګرد جهاد د نوم نفرت کیږي کله چې مسلمانانو جهاد پرې غوستو اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذل کله نبی علیہ السلام فرمای کله چې تاسو جهاد کار پرې غوستو نو رب ذل جلال په تاسو باندې ذلت قائم کی ذلیل او رسوا به هم دک شان نا اهل خلق را باندې مشران دي د دوو ټکو خلق نه دي د اسرائیل يهوديان دومره بوزدل خلق دي چې میدان جنگ ته روزي نه پټه پټه حمله کوي بوزدل قوم د دین بل نشتا اغه نن پمون باندې حکومت کوي زمون پسینو کې وارونه وکړل بمونه را باندې راغورځول او موږ د غفلت په خوب باندې څومره انتها ته رسیدلی نو دا یو پیغام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم د مشرکان سره د کفار سره جهاد وکي په خپل مال